څو خبرې انجمن حوالې سره کوم. یقینا دینه مخکې هم شوي دي، پیشنماز هغه کړي دي، هغه خیال حسین دانش الطاف هغه ابراهیمیه کړي دي، خو زه خپل هغه سره کوم. کوم کسان پاتې دي دعا دا کوو چې هغه یا سوره زر به انتخاب شي بغیر د نزاع جګړې نه. نوره سیکرټري اختیار دینه مخکې هم پیشنمازانو سره او دې پیشنماز سره دی. و مو دعا کوو چې یو مقتدر یو زورور انجمن خدای د مظلوم قوم ته نصیب وکړي. سوال کې څو شیونه که کوم نو یا رکین دي که کېدای شي هغه به نوست وي و انشاءالله سوشل میډیا نه دا پیغام هغوی ته رسیږي. څه روایت دې شان سره دی چې کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. تاسو کې هر سړی راعي دی، هر سړی ذمه دار دی. ورځ قیامت چې سوره واس رسیږي خپلې دایرې مطابق څاڅو کې دي نه لاندې دي ایدی زیر سرپرستی کې دي په کار دی هغه غام وکړي. دا یو روایت دی، دا یو عالم دا شاملېږي، یو لیډر دا شاملېږي، یو سپینګیري ته، یو مشر ته، یو استاد ته، یو لیکچرر ته، یو پروفیسر ته، دغو ټولو ته دا شاملېږي. نو دې وجې نه مومن زما دندې کې دی چې هغه سره د خپلې ذمهدارۍ احساس وي چې یاره زه ذمهدار یم. خصوصا دغه انجمن ته چې رسي واقعا که تاسې وکسوئ میډیا باندې هغه کسان چې هغه دشمنان تشیع دي یا هغوی ټوله نظیر انجمن باندې دی. کله چې دا زورور دی، مرکز هاوس زورور دی، پیشنماز هاوس زورور دی، د قوم هاوس زورور دی. داسې دی لکه تسبو کې تور کسې و ډېر ښه طریقې سره دا یوه شجره طیبه دی، یو ښکلی بنیاد دی انجمن حسینیه چې نامه یې ډېره خوندوره دی، امام حسین علیه السلام په نامې باندې. حلف الفضول نه ورته وایي. لکه اوس هغه صاحب د پیغمبر کریم په باره کې هر څه ته وکړلو، اسلام یا نه و راغلی یا اسلام نامه نه وه، عربو کې یوه کمیټۍ وه، مکې کې وه، هغه ته حلف الفضول نه وایي. چې چا سره ظلم وشوی د هغ ظالم ته چاپېړې ورکولې دپاره و هغ ظالم ناشي خستله مظلوم ته رسولې ذمه یې دغې کمیټۍ وه. پیغمبر هغه وخت کې ځوان و، د نبي و د رسول شوانې اعلان یې نه و کړی. هغو مشرکانو سره هغو کفیرانو سره پیغمبر بقاعده د دغې کمیټۍ رکن و. یعنی شي دپاره چې مظلوم دپاره چې هغه حق ضایع نه شي، ظالم نه یې واخیستلی شي، پیغمبر مشرکانو کمیټۍ کې کېنستل. و بیا خو الحمدلله امام حسین په نامې انجمن حسینیه دی چې دلته مو رسو په کار دی ایمو هم و غم دلته خپلې نامې کوله یا دغه ځینه ځنه مراعات وخیستله نه وي. صرف و صرف دا وي چې دا کال یو نیم یا 2 کاله زه داسې تېر کوم چې چا سره ظلم دی، چا سره زیاتی دی، چا یې حقوقو مسله دی، شپه ورځو ته یې وکړي. دغه نیت سره راشي. بل شی چې هغه ډېر مهم دی هغه دغه دی چې روایاتو کې شته چې سیر 5 امیال عنصر مظلوما که یو مظلوم 5 میله وریا دی، 5 میله مزال اوسې وکړه خو یې مظلوم مدد وکړه، 5 میله اوسې لاړ شه. سیر 6 امیال اغیث ملحوفا که شپېږو میلو باندې فریاد یې وکړلو چې ما سره ظلم دی، ته 6 میله مزال اوسې وکړه خو یې مظلوم غام وکړه. نو په کار دی دغو ارکینو ته دعا به انشاءالله بعد کې ورته کوو چې ته مزال ما اوسې کوه، تا ته څه راشي سترې سینې سره یغه اواز واوره، یغه غږ واوره، هغه سره مدد وکړه. او سوچ د داسې وي چې کله راشي کوم حلف خلي کوم قسم دغه مسجد کې کوي مولا امام زمان په نامې باندې قطعا چانه بدلی خستلی، چانه انتقام خستلی، دا شاید که نوی. روایت شان سره ده ما من مؤمن یعین مؤمنا مظلوما که چا یو مؤمن مظلوم سره مدد وکو، چا اوسه زیاده کرده ده دی اوسه منډه تړه وکه اوسه لاړلو داس ده دیتا ایوی میاشتی روژین افضل ثوابی ده.
یعنی یوه میاشته که ته مسلسل روژه وساتي هغه نه داسې ته ورسره لوړې هغه حق د ورته راواخیستلو د یوې میاشتې روژې و 3 ورځې چې مسجد کې اعتکاف کوي هغه نه د افضل دی. دین علاوه مولا امیر المؤمنین شهادت اخیری لحظاتو کې دا الفاظ استعمال که ما حسن سویا ما حسین سویا کوشش وکا مومنانو منځ کې کشیر ولنجا دی جګړه دی هغه ورته حل کا تکلیف وکړو کې منډې تړې وکړي وکوي تاسې نه که رسول الله نه مو اورېدلی دي که چا د یوه مؤمن منځ کې اصلاح وکړله د یو کال عبادت چې هغه کې ورځې روژه وي او شپې وکړي لمونځ وي هغه نه افضل دی. یعنې څومره غټ ثواب دی یو کال څه ورځې وکړي شوي روژه شپې ټول لمونځ وي هغه نه افضل د هغه دی چې دغه مؤمن سره لوړ شي. کوشش د هغه پکار وي سعی صدر چې دوره ستره سینه دې وي خوش اخلاقې وي چې هغه دلته راشي تو نه خفه نه شي. تاسې پکار دی دې حوالې سره ډېر کوشش وي. او بل شی چې روایاتو کې راغلی دی لا ظهیره کالمشاوره کله چې انجمن ته رسې دغه نیاسه ما راسه چې زه پرا یم زه مکمل یم نه دا شی مه کوه هیڅوک پرا نه دی سوا د خدای ذات نه چې الله الصمد صمد معنا دی چې خدای پرا دی مونږ نیمګړي یو چې کله راشي بیا یې داسې وایه که زه انجمن رکنو یم ما ته بیا یې مشورې ضرورت شته تو نه پوه کس دی سپین ږیری دی علما دي پیشنمازان دي هغو سره ته دا رابطه کوه ځنه داسې مسایل شته شرعي مسایل چې ځنه وخت یوه داسې فیصله ده وشي چې بیا د هغه ګوتې مرکز یا انجمن حسینیه تصحیح شي. دې وجې نه دغو مسایلو کې خصوصا ایمو اوس وخت ضلع راغلله زه سوال د هغه کوم که واقعا مو امام زمان منو چې سر ورته ټیټوو خو په کار دی زړه نه زمانې مولا ومنو دا کوم ایمو فیصلې دي هلته یې ما وړئ اندوی ته راشئ شریعت ته سر ټیټ کوئ چې شرعي طور باندې تاسې جلګیو مسلې دي تاسې انټرنلي مسایل دي هغه ورسره حل شي. او هغه کې یو سوال داسې کوم چې کوم کلو کې مو متمیان والا انجمن دی د خونو مسلې هلته حل شي بهتره دی چې د انجمن ته کوم هغه غوټې غوټې ذمهدارۍ دي چې مو غوټ غوټ مسایل دي هغه په کار دغه ته دولیا وي چې دلته دا راشي نه دا حل کېږي نه هغه حل کېږي. دې وجې نه تاسو نه دا یو اپیل دی سوال دغه دی چې دغه مسایل کلو کې یا تاسې حل کوای شئ. ښځې او میړه مسله دی و دا کینو لکه څومره ثواب یې دی چې ما ته عرض کړو چې یو کال هغه کې ورځې روژه شپې وکړي عبادت لمونځ دا یو کال نه افضل دی چې هغوی دوو منځ کې ته دا معامله حل کړي. دی وجې نه دا کوشش پکار وي. بل شی چې موږ شو هلته ډایرکټ تعلق دی دلته کوشش دا وکړئ چې تعلق نه وساتو جوړولې کوشش وکړئ ویلې تعلق نه عرش لړزېږي نن هر دویم سړی دریم سړی وړې خبرې باندې عدالت دی چې ځوان هسي ښځه هسي دا یې ناموس توهین دی د شیطوب توهین دی. دی وجې نه دا یو سوال درته کوم چې انجمن حسینیه چې کوم نوي اراکین دي که هغه ناست وي هغه یې واوري مشورې نه ځان بېنیازه مه ګڼه. پیغمبر کریم ذات چې هغه مرکز وحی دی چې هغه سه هیڅوک برابر نه دي. قرآن مجید کې پیغمبر ته ویلي دي وشاورهم فی الامر د مختلفو مسایلو کې ته امت سره مشوره کوه. نو چې پیغمبر ته مشورې ضرورت شته آیا دغو رکینو ته نشته دی وقتا فوقتا خپل آغا صاحب سره علماو سره مشرانو سپین ږیرو سره هغه فیصلو کې مختلفو شیو کې مشوره ډېره ضروري ده. صلی الله علیه محمد و علی محمد. یو بل شی چې هغه ډېر مهم دی و سوال هغه ته کوو څوک څومره اراکین دي تلاشي بې وقفه دا یو کال یو نیم یا 2 کاله سمني بالکل ما محسوسه وه چې بیا 2 کاله ختم شي بیا وایي چې کاش که پلانکی کار مو کړی وی. نه اوس خوا موقع دی دته چې کمر همت بند کرد شپه ورځې وکړه دغو مؤمنینو مسایلو حل کولې دپاره قومي کوم مسایل دی هغوی حل کولې دپاره شپه ورځې وکړه چې بار بار تا ته مطالبې کولې ضرورت نشي پاتې چې شپه ورځو ته یې وکړي حتی شپه ورځ صرف او صرف دغه دپاره چې دغه مسایل کوم دي هغه حل شي. خصوصا لکه اوس وکړه چې لوزان والا سارا مسله وه هغه دغه انجمن کې حل شوله مزید چې کومې مسروانې دي هغه یې په کار دی یا نور داسې مسایل دي خصوصا هغه کلي مسایل هغه ورسره حل شي. لکه څنګه یوه کمیټۍ جوړه شوې ده 140 رکنې والا
زه خو داسې یم چې په کور دی وړې وړې مسایل هغوی حل کړي د غوټې غوټې مسایل دا انجمن ته پاتې شي چې دا څومره زر وي حل شي. یو وارې بیا دا سوال کوم چې ځینې مسایل که هغه تاسې حل کوئ چې ښه دي چې انجمن ته دغه کلي مسایل دا ورسره حل شي. صلوات واسطه محمد و آل محمد باندې. بل شی چې هغه ډېر مهم دی یقینا تاسې به ستړیا وئ مفیا د نه غواړم کشه چې کله شو دی فیصله کوي چې سره منډه تړه کوي صرف خدای دپاره یې وکړه چې خداوند دې عالم راضي شي. ویلې هغې دنیا دپاره مو پیدا شوي یو هرګز دا شی داسې ونه شي چې څونه یې پیسو مطالبه وکړي حق زحمت خپل ځای کې دی که شو زړه څه مدد کول هغه خپله مسله دی خو تو د رب نه داسې نه وي چې دغه سره کې بیا پیشنماز ته مرکز ته انجمن حسینیه ته شي داسې نه دی په کار. ټیک دی هغه یو نواټ وي هغه خپل ځای کې دی چې خیمون شي یا به انجمن ته میلویږي یا به مرکز ته میلویږي خو انفرادي طور باندې ته داسې کار درسره ونه شي چې شا ته یا پیسو مطالبه وکړي یا شا طرف وکړي که څه روایاتو کې دوره سختي دی چې که چیرې قضي ته دوه کسان راغلل چې څوک فیصله کوي که د یوه ته یې زړه کې خولي اندوره تېره شوله څه ویې ګټي اندا ویلې نه دي په خولې خولي زړه کې ورته تېره شي چې دغه فریق یې وګټي ورځې قیامت به دغه قضي ته سزا میلویږي چې د زړه کې د ویلې تېره کا بلکل دا شی مد نظر وباسه ذهن نه. هغه وخت چې مو امامانو چې یهودیانو سره به یوه معامله وه پیغمبر کریم به څه کله ولیدو چې یهودي مظلوم دی مسلمان ته رب یې نه کول یهودي ته رب یې کول. نو دې وجې نه دا شی ډېر مد نظر وي چې موږ سره صرف و صرف د دغه مرکز مثبتوله وحدت وجود کې راوستله مؤمنانو منځ کې اصلاح ذات البین چې هغه د یو کال عبادت چې ورځې وکړې روژه شپې وکړې لمونځ هغه نه افضل عبادت دی. دا خدای تا ته یوه موقع در کړله یوه وسیله شوله یوه ذریعه شوه دته روایاتو کې شته چې خدای ته دغې خبرې نه ډېر شکر وکړه چې دوه مؤمنان تا ته راغلل تا ته ویله چې دا معامله ما ته حل کړه دین خدای ته شکر وکړه دین شتمني ما محسوسه وه پروردګار دا یو عظیم عظمت تا در کړي دی مو جمعې ورځ دی عظیمه ورځ دی کوم رقیب منتخب شوي دي کوم پاتې دي هغوی دپاره دعا دی چې بهترین کسان مقتدر کسان مخلص کسان تلاش بیوقفي وله چې هغوی کې شتمني نه وي سستی نه وي کهیلي نه وي هغه مرکز دپاره د قوم دپاره زړه خوږېږي خدای هغه رقیب مو ته نصیب وګرځولی کړي پروردګار